الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على رسول الله. نن ان شاء الله العزیز د تاسې په حضور کې د 11 سپارې خلاصه د دې سپارې په آغاز کې الله تعالی دغو مخلصینو صحابه او مسلمانانو ذکر وکړو چې کوم له غزوه تبوک له جګړې شا پاتې شوي وو او دغو منافقینو هم ذکر وکړو چې کوم منافقین له دغه جګړې شا پاتې شوي وو. فرق د دواړو ترمنځ شي و فرق یې دا و ترمنځ چې د مسلمانانو عذرم و بیماری و شاته پاتې شوي وو او د منافقینو هیڅ عذر نه و. منافقین به راتلو هیلې او بانې به د الله رسول ته جوړولې، مخلصین مسلمانان رالو هیلې او بهانې نه کړې جوړې، له رسول الله صلی الله علیه وسلم جی معذرت وغوښتو، معافي وغوښتله او الله رب العزت جی استغفار وغوښتو او منافقین په زړه زړه کې خوشحاله وو او مخلصین مسلمانان په زړه کې ډیر پریشانه وو. له دغه خبرې چې دا خبره معلومه شوه له دې خلاصې چې د مسلمان او د مؤمن په زړه کې کله چې له ده چې ګناه وخیږي نو دا زړه یا نه مطمئن کیږي، قرار او سکون یې زړه ته نه وي، له الله تعالی چې معافي غواړي او منافق په خپلو ګناهو باندې په خپلو غلطو کارو باندې هیلې او بهانې لټوي. بیا الله تعالی په دې سپاره کې 11 سپاره کې د دوو جماعتو ذکر وکړو. اول جماعت مسجد قبا په مدینه شریفه کې ده. الله تعالی وفرمایل اسس بنیانه علی التقوا، دا د ور جماعت ته چې د دې بنیاد د تقوا په بنیاد باندې کېښودل سوی ده، د دین دپاره کېښودل سوی ده، د شرارت دپاره نه ده کېښودل سوی. دوم جماعت مسجد زرار والذین اتخذوا مسجدا زرارا، دا منافقینو جوړ کړی ده د مسلمانانو خلاف او له دغه جماعت شر لټیږي. جماعت خو یا دغه تعالی د عبادت دپاره جوړي، نه کې د مسلمانانو یا د اسلام خلاف د شر دپاره. نو الله تعالی حکم ورکړو چې دا جماعت ړنګ کړي. په دغه ځای کې د یغو خلکو صفت هم الله تعالی بیان کړو، هغه خلک چې د طهارت په کامله طریقې سره کې استنجا به یې واله، نو په هغه کې به یې لوټې استعمالولې، په اوبو به یې استعمالولې. نن سبا دور مطابق ټیشو پیپر هم تاسې ترې اخیستی سي چې ټیشو پیپر یا لوټې باندې او دسمات یې وچ کړي، د هغه شاته استنجا ووایي. دا یو ډېر د ثواب کار ده. الله تعالی د دغو خلکو تعریف په دغه سپاره کې بیان کړی ده. بیا الله تعالی مخته د مسلمانانو د نیک جوړېدلو دپاره، د متقي جوړېدلو دپاره یو نقشه ور وښوله چې که چیرې څوک نیک خپل ځان جوړوي، متقي پرهیزګار خپل ځان جوړوي، نو نیکانو خلکو سره د کینی. هغه نیکان خلک الصادقین، صادقین صفت یې راوړو چې خلوت او جلوت د یغو خلکو سره برابر وي، یعنی لکه چې څه ور پټ یي دغه یې ښکاره یي، نو دغو خلکو صحبت اختیار کوي، په کلکه سره دوی سره تعلق جوړ کوي. الله تعالی به تاسې نیکان جوړ کړي. د 11 سپارې سورت توبه په اخر کې الله تعالی وفرمایل چې نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له تاسې چې یو ده او په تاسې کې ټولو کې افضل ده. د تاسې په تکلیف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درد محسوسیږي. رؤوف رحیم، د ډیر زیاته مهربانه مشفقه ده په تاسې باندې او دنیا او په آخرت کې په تاسې باندې حریص دی د تاسې دپاره. او دا یې وفرمایل چې د مؤمن شان دا ده چې په تکلیف کې الله تعالی یادوي، تکلیف په وخت کې خپل یقین په الله تعالی باندې وساتي. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. څوک چې سهار او ماښام وواري دغه یایي الله تعالی به هغه سړی، هغه انسان له غمو جې له تکلیفو جې لرې وساتي. مخته صورت یونس ذکر ده. دغه صورت ته صورت یونس ځکه یایي چې حضرت یونس علیه السلام په دې صورت کې ذکر ده او د هغه د قوم ذکر ده، ځکه دې ته صورت یونس یایي. او په دې صورت کې د مځکې او د اسمان د پیدایښت ذکر ده، د سپنګۍ او د سترګې د پیدایښت ذکر ده. الله تعالی خپل قدرت باندې دا دلیل نیولی د خپل توحید باندې فرمایلی دي هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. الله تعالی د توحید دلته ډیر زیات دلایل بیان کړي دي
او دغه کې د مشرکینو غلطه نظریه باطله نظریه رد کړې ده، په هغه باندې رد کړی ده او په دلیل سره الله تعالی دا خبره کړې ده چې اسمان چا پیدا کړی ده، مځکه چا پیدا کړی ده، تاسو ته مرګ او ژوند به څوک درکوي، او د شرک نفي کړې ده، د شرک باندې رد کړی ده. مخته په دې صورت کې الله تعالی چیلنج کړی ده، ورته وفرمایل فأتو بسورة که تاسې رښتونې یاستئ، تاسې د خدای کتاب نه منئ نو یو صورت دغسې راوړئ. سپاره 11 سپاره کې خپلې مطالبې به یې کړې له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مته الساعه قیامت به کله وي. نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ورته وفرمایه ای حبیبه لا املک نفسي نفعا ولا ضرا، زه خو د خپل ځان د اختیارم نه لرم د ښو او د بدو، نو تاسې له ما چې د قیامت پوښتنه کوي، قیامت علم له ما چې نسته. مخته الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا ورته ویایه په دغه خبره باندې دوی پوه که اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کله سم قیامت راشي بیا نه یوه ګړۍ مخته راځي نه شاته راځي، هغه په خپل ټیم باندې راځي، بیا به تاسو ته د تیاري موقع نه یې اوس لا تیاري وکړئ. مخته د نوح علیه السلام ذکر په دې سپاره کې وکړو، دغسې د موسی علیه السلام ذکر یې وکړو، د هغه مد مقابل بیوقوفه انسان د فرعون ذکر یې وکړو. فرعون په خپله غرور کې مست، په خپل تکبر کې مست، د موسی علیه السلام دعوت یې نه ومانویه، بیا د د مرګ بیان د کله سې دعوت نه ومانویه، الله تعالی تبا کویه. د نزا په حالت کې د زړکدن په حالت کې دو ویل چې ما د بني اسرائیلو په خدای باندې ایمان راوړی ده، الله ورته ویل الان اوس تا ته خدای در بزړه سویه، د زړکدن په حالت کې ایمان اعتبار نسته. الله وفرمایل فالیوم ننجیک ببدنک، نن به تا بدن ځان ته چې هلاک دې کم، ځان ته به کېدم، تا به عبرت د دنیا دپاره جوړ کم چې د خدایي څوک دعوه کې په کبر کې په سرکشي کې دغه به دا انجام یې لکه د فرعون. مخته د یونس علیه السلام د قوم ذکر وکویه، کله چې یونس علیه السلام قوم ته وویل چې په تاسې باندې عذاب را روان د سرکشه یاستئ، خبره نه منئ. یونس علیه السلام مخه جن وکړه، نو دوی چې آثار د عذاب ولیدل چې عذاب را روان ده، نو دوی الله تعالی ته دعا وکړه ای خدایه موږ په صدق زړه سره په رښتوني زړه سره تا چې توبه کاږو، الله موږ به دغه نکتو موږ معاف هم که دا عذاب مه پرې راوله، الله تعالی دا عذاب لرې کړو. دې کې یو مسله تاسې زده کړئ عزیزانو، کله سم عذاب اثار شو وویني توبه وکاږي، الله تعالی هغه توبه هم قبلوي، هغه ایمان هم الله تعالی ته معتبره ده، او د زړکدن په وخت کې ایمان الله تعالی ته نه ده معتبره. په دې سپاره کې الله تعالی د یو اصول هم ذکر وکړو، هغه اصول دا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. که چا ښه وکړو ښه هم د ځان دی، که چا بد وکړو بد هم د ځان دی، دا اصول ده. نو ځان ته که ښه جوړوئ ښه وکئ، که ځان ته موږ ته د سزا راکړلی شي نو په بده باندې الله تعالی انسان ته سزا ورکوي. د خدای په خدایي کې په شان کې نه کمی راځي نه زیاتوالی راځي، دا فایده هم د موږ ده، دا نقصان هم د موږ ده. په اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی یو نصیحت وکړو، او په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول امت علماو ته، داعی خلکو ته، مبلغینو ته، مکررینو ته یو سبق ده چې په هغه باندې موږ عمل وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وفرمایل چې د وحی اتباع کا. دومه خبره ورته وکړه که مصیبت در باندې راشي، یو تکلیف در باندې راشي، نو په هغه باندې صبر کا. دغسې د دین پیروکارو خلکو ته تر قیامته پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وساطت سره دا یو خبره موږ ته راله چې په دین باندې به عمل کو، په قرآن باندې به عمل کو، او صبر به په تکلیفونو باندې کو، فیصله به په الله رب العزت باندې پرېږدو چې څه کیږي هغه به د الله تعالی خوښوي. الله تعالی دې په حق باندې د تللو او له باطله چې د لرې اوسېدا توفیق را نصیب کړي.